ډېر معزز او محترم مسلمانانو، نن یو داسې طاقتور مونځ مې دله راوړی دی انشاءالله. او نن د جمعې هغه بهترینه هغه مبارکه ورځ ده، نو دا د دې جمعې ورځ سره ډېر زیات خاص تعلق ساتي. ها محترمو، دا مونځ پرېږ نږدی، دا صلات مشکلات، صلات حاجت، دا تاسو ورته هر نوم ویلی شئ، خو دا صلات مشکلات دی. ټول مشکلات به د الله تعالی ختموي، او دا انشاءالله ګرنټي شد دا خبره ده چې الله تعالی به د ټول مشکلات ختموي، انشاءالله ختموي به یې. که لوی وي که وړوکی وي، نو کم مسلمان خور یا ورور چې ډېر زیات وظایف یې وکړو، ډېر زیاتې دعاګانې غوښتلې د رمضان کې هم، او تر اوسه پورې د هغوی ته حاجات نه دي پوره شوي، نو محترمو انشاءالله دا مونځ کول او فورا الله تعالی ذات هغه د رحمت په جوش کې راتله او ستاسو حاجت پوره کېده. ځکه دا یو داسې مونځ د محترمو چې دې ته ډېر زیات فضیلتونه حاصل دي. زه به تاسو ته اوس کم فضیلت ویم محترمو، خو دا مونځ چې چا هم کړی که نه، نو هغه به انشاءالله نا امیده به نه پاتې کېږي. هغه ته به د الله تعالی د سیډه خامخا میلاویږي، خامخا به ورته میلاویږي، په تحقیق سره به ورته میلاویږي، او ډېر زر به ورته میلاویږي. بس چې دا مونځ یې وکړو انشاءالله، نو پویه شه په زړه کې ته دا سوچ او دا یقین وکړه چې دا حاجت الله تعالی ماته پوره کړو، دا مشکل مې الله تعالی بس دې مونځ سره فورا ختم کو، چې دا زما ستاسو یقین او سوچ او تصور وي. او محترمو، دا جمعې مبارکه ورځ هم ده، نو دا ډېره بهترینه ورځ ده، او بل کې شاید چې بله جمعه پکې یا راشي یا رانشي، یا د جمعې په شپه اختر شي، یا د جمعې په ورځ شي، کېدای شي الله دې وکړي بله جمعه هم راوستلی کړي. خو محترمو، دا مونځ ستاسو دپاره ډېر لازم دی چې خامخا وکئ. که څوک غواړي چې الله تعالی دې زموږ مشکلات ختم کړي، نو انشاءالله چې الله تعالی په لوی فضل او احسان سره، لوی حکم او ارادې سره الله تعالی به دا مشکل ستاسو ضرور ختموي. هغه خویندو ورونو ته مې درخواست دی انشاءالله چې دا مونځ د خپلو حاجاتو دپاره وکئ، خپلو مشکلاتو دپاره وکئ، د خپل مغفرت دپاره وکئ، د خپلو ګناهونو معاف کېدو دپاره وکئ. ګوره ګناهونه موږ نه ډېر شوي دي، مخکیني رستني ګناهونه موږ نه شوي که نه، غټ هم رانه شوي، واړه هم رانه شوي، په پټه هم رانه شوي، ښکاره هم موږ کړي دي. ګوره یو ګناه د په ښکاره کېږي، نو د هغې دپاره الله تعالی دپاره دا مونځ وکړه، نو الله تعالی به دې انشاءالله دغه ګناه معاف کړي. پټه ګناه ده نه شوې، او دومره غټه ګناه ده نه شوې چې د هغې څه حد نشته، هغه به هم الله تعالی ته معاف کړي. نو کم ګناهونه چې نه شوي، هغه به ټول په ټوله درته الله تعالی معاف کړي. نو چې دومره الله تعالی په دې مونځ باندې مشکلات اسانوي، ګناهونه دې معاف کوي، او ډېر زیات اجرونه او ثوابونه درکوي، نو بیا زما او ستاسو دپاره ضروري پکار ده چې دا مونځ نن د جمعې په ورځ خامخا وکړو. که نن نه وي نو تر اختره پورې وکړو، د اختر نه وي د اختر نه پس یې وکړو، هر کله چې وکړو، خو دا مونځ خامخا کول پکار دي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېرو معززو محترمو قابل قدر مسلمانانو وروڼو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، الله تعالی د ټولو مسافرو حامي او ناصر مددګار شي. ټول مسافر دی الله تعالی کامیابه کړي. او هغه خویندې وروڼه زما چې زما غږ اوري، زما وظایف کوي، الله تعالی یې ستاسو له ډېر برکات درکړي، الله تعالی یې ستاسو حاجتونه پوره کړي، الله دې دې وظایفو ډېرې بدلې تاسو ته درکړي، الله تعالی دې ته خپله رضا نصیب کړي، الله تعالی مو په ایمان باندې خوشحاله کړه، الله تعالی د ایمان خلاوت مو تاسو ته نصیب کړي، امین ثم امین. محترم مسلمانانو، نن زمونږ وظیفه چې ده، نو هغه صلات مشکلات دی. ها 4 رکعته نفل مونځ دي، نو که زړه دې غواړي یو ځل خو یې وکړه که نه، د خپل حاجت په خاطره، د خپل زندګۍ په خاطره، د خپلو ګناهونو د مغفرت په خاطره باندې وکړه خامخا. او محترم مسلمانانو، علما ذکر کوي چې انسان ته به څنګه پته لګي چې په دې روژه کې الله تعالی زما مغفرت وکړو او که ونه یې کړو. مسلمان ته به څنګه پته لګي، نارینه دی او که زنانه دی، چې الله تعالی په دې روژه کې زما مغفرت وکړو او که ونه شو. اکثر خلک شبهاتو کې وي که نه، چې دا کار وشو او که ونه شو. نو محترمه، هغې دپاره علماو ذکر کړي دي چې کله تاسو روژې په صحیح طریقې سره ونیولې، ورسره یې په صحیح طریقې سره تراویح کړي وي، او د ګناهونو نه کم از کم ځان بچ کړی وي، نو ته پوهه چې الله تعالی ستا
ستا مغفرت نصیب کړي ان شاء الله امید سره. محترمو دا د جهنم نه د خلاصي او د مغفرت او دغه شپې ورځې دي، نو دا مونځ پکې تاسو وکئ. مونځ صلات تسبیح دی. ها صلات تسبیح دا به تاسو خامخا نه کوئ، اسانه طریقه یې تخیم. په سکرین تاسو دا تصویر ښکاري. هی 4 رکعاته صلات تسبیح مونځ کوم، په دې حاضر وه سورې تعالی را محمد کعبی شریف ولرکم الله اکبر. مونځ په شان نیت دی، هو صلات تسبیح پکې یاد کا. بیا چې د محترمو دی کې به د الفاظ به کې وي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. صحیح شو. نو لومړی دا نیت وتړو چې نیت څنګه وتړو؟ ثنا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. غیرک پورې دی مونځ وي. لومړی نه تعداد دغه فعل رکعات می ثنا کې بعد سورۃ فاتحه سے پہلے ها ثنا دی وی کنه ولا اله غیرک پورې دی مونځ وي. دینه پس په 15 پیری سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 15 پیری په ګوتو باندې وي. ها د ګوتو په شمار باندې چې دا دی وکړو هر کله محترم مسلمانانو. نو بیا به الحمد شروع کې الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم تر ولا الضالین پورې ولا الضالین امین. بیا به سورت وی قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. چې دا دی وی نو بیا محترم مسلمانانو لس پیری د غلطی وی. ها لس پیری این د سورۃ فاتحه او شرعی تلاوت کې بعد مطلب سورۃ فاتحه دی وی، سورۃ فاتحه نه دی پس سورۃ وی، نو بیا بل لس پیری وی. هغه مې 15 پیری دی بیا لس پیری دی. بیا چې کله رکوع ته لاړ سبحان ربی العظیم د دینه پس بیا لس پیری وی. ها د سکرین کې تاسو تخکاری. ها بیا رکوع ته کله لاړ شي کنه سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد بیا بل لس پیری. بیا چې کله رکوع ته لاړ شي کنه نو مطلب په سجده کې د سبحان ربی الاعلى سبحان ربی الاعلى دینه پس بیا لس پیری وي. ها دوه سجدو منس کې چې کوم ناس ته وي هغه کې به بیا لس پیری وي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بیا سجده ته لاړی سجده کې بیا دغه سبحان ربی الاعلى سبحان ربی الاعلى سبحان ربی الاعلى بیا وي. ها بیا چې د دې کې د طریقه لږه بدله ورکړي به هر حال خو دا کومه طریقه چې ته زه ما نو دغه طریقه ډېره زیاته بهتره ده. ها دوه جلسو منځ کې دی بیا چې څنګه ته دویم رکعت ته پاسې کنه نو بیا وی بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله باندې وي چې دویم رکعت څنګه پاسې کنه بیا مخ سره شروع کی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. فورا به دویم رکعت چې څنګه پاسې فورا به دغه 15 پیری وي. ها بیا به الحمد وی الحمد نه پس بیا سورت وی سورت نه پس بیا رکوع ته نخ کته کیږي. ها رکوع نه مخ کې بیا لس پیری وی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. صحیح شو. چې دغه دی وی نو بیا به راشي رکوع ته رکوع کې سبحان ربی دغه نه سبحان ربی الاعلى نه سبحان ربی العظیم نه پس بیا لس پیری وی. بیا سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد نه پس بیا لس پیری وی. بیا سجدي ته لاړ شي سجده کې بیا غون ترتیب دقه دی. هر لومبي رکعت کې 15 پیری دی. هر رکعت کې سلور رکعت لري سلور رکعت کې 15 یعنی د سورۃ فاتحه نه مخ کې. ها او بیا د سورۃ دغه نه سورۃ یعنی سورۃ او سورۃ فاتحه نه پس بیا لس پیری دی. ها دا په غون رکعاتونو کې دغه ترتیب دی څنګه جوړم بیا ترتیب دی. ها خود د دوانو دغه کې به نه وای. محترم عزیزون نه پیدا دي کنه رسول الله مبارک فرمایي چې مخکنی رستنی شاتنی زاړه پټ ښکارا ټول ګناهونه به الله تعالی معاف کړي. ها نو کوزله دی غوړي خامخازان د فارو کوم ته هم ډېر دعاګانې کوه او چې د چا ګناهونه معاف شو مغفرت وشي په دې روزه کې کنه نو بل د الله نه څه غواړي نور حاجتونه به ان شاء الله الله تعالی پوره کوي به ضرور او چې مغفرت هم پکې وشي ګناهونه معاف شي په زما په